نن محترمه 15 د شعبان دی کوم ته چې د شب قدر ورځ ویل کېږي. ډېره زیاته بهترینه، ډېره زیاته زبردسته او ډېره زیاته انتهایی اهمه ورځ ده محترمو. داسې اهمه ورځ ده لکه څنګه چې بېګانۍ شپه دا اهمه وه. محترمو د دې ورځې انتظار خلک پوره کال کوي او نن ستا په ژوند کې دا ورځ راله نو همدا وظیفه وکړه. د ورځې حساب سره محترمو څومره عبادات دي، څومره حساب کتاب دي، انشاءالله العزیز په دې باندې په دې کلیپ کې بحث کوو. او کوم وظیفه ده، داسې وظیفه چې ستاسو هر قسمه حاجات محترم د پوره کېږي، سره هر قسم مشکلات دا اوس راحتمیږي. بس صرف د یوې ورځې وظیفه ده چې د کوم مطلب دپاره کې، د کوم مقصد دپاره کې انشاءالله العزیز طریقه زمانه زده کړه او باقي مخکې وظیفه وکړه. انشاءالله العزیز الله پاک به ستا هره مسله دا محترمو حل کوي. یاد ساتئ د زړه په سترګو باندې وظیفه وکړئ، انتهایی په توجه سره، انتهایی په سکون سره وظیفه وکړئ. انشاءالله العزیز کامیابي دا به ستاسو خپې ښکلوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله رسول دی. زما د اسلام ډېرو زیاتو خوږو درنو مسلمانانو خویندرونو، نن چې کومه وظیفه ده انتهایی مجربه ده، انتهایی پاورفل وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو دا وظیفه په ژوند کې یو ځل د لازمن وکړئ. نن چې کومه ورځ ده انتهایی مجربه ده، بس تاسو دا وظیفه وکړئ. انشاءالله العزیز تماشه کوو چې ژوند حالات څنګه بدلیږي. او داسې وظیفه ده محترمو هر څوک یې کولی شي، هر چا له ورځي. دومره اسانه وظیفه ده، دومره ډېره زیاته زبردسته ده. دعا کوو یا الله پاکه نن چې کومه ورځ ده انتهایی قیمتي ورځ ده. په دې قیمتي ورځ باندې رب زموږ څومره حاجات دي، د دې ورځې په خاطر د دواړو جهانو سردار په خاطر زموږ څومره حاجات دي رب د خپلو خزانو نه پوره کړه. څومره مخلوقات دي هغوی ته ما حواله کوو. ربه څومره کسان لګیا دي، لاسونه اوچت کړي دي، دعا باندې امین وایي. د هغوی چې څومره حاجات یې په زړه یې، څومره خواهشات یې، ارمانونه یې ربه راته پوره کړه. تعلیم بذات الصدور د بصیر ذات دا حل کوي نه. یا الله پاک هر قسم مسله او له ختمه کړه. څومره چې مشکلات دي، تکالیف دي، پریشانۍ دي، بیمارۍ دي، ټینشن دی، یا الله پاکه خپل قدرت کامله سره د دوی دا مسلې ته ختمه کړه. د دې بهترین نعمت بدل ورکړه. دنیا کې هم بهترین ژوند، په آخرت کې هم بهترین ژوند تا پیدا کړي ستا بندګان دي. نو چې ستا بندګان دي بل چا ته ربه ما حواله کوو. رب را چا کاروبار نشته، کاروبار ورکوله، روزګار ورکړي. چا څه پیسې نشته یا الله خو ډېره ورکوله. د چا خپل کور نشته دی ربه خپل کور له ورکړي. در په در یې مه ګرځوه. د چا رشته نشته ربه رشته وله ورکړي. امین ثم امین. محترم مسلمانانو، انتهایی مجرب وظیفه نه ترتیب او طریقه‌کار به داسې وي که چېرته څوک د ملازمت دپاره کوي، نوکرۍ دپاره، که څوک یې کوي د رشتې دپاره، دغه رنګ یې که څوک دا وظیفه کوي د کاروبار دپاره، که څوک دا وظیفه کوي د حاجاتو د پوره کېدو دپاره، که څوک دا وظیفه کوي د مشکلاتو د ختمېدو دپاره، که څوک دا وظیفه کوي د بیمارونو حل کېدو دپاره. خو بس ترتیب او طریقه‌کار به داسې وي. چې کوم ترتیب تاسو ته د ښایم، ترتیب او طریقه‌کار به داسې چې تاسو به سورت یاسین دا به راواړوئ. د سر نه به سورت یاسین تاسو په ترتیب ووایئ. د کومې مسلې دپاره کې هغه مسله په ذهن کې را وساتئ. 11 پېرې به درود شریف وي. بیا به د هغې نه بعد تاسو سورت یاسین دا به شروع کوئ. ختم شو بس دغه مسلې دپاره دعا وکړه، دا ستا دپاره ډېر ښه. بیا محترمو بله مسلې در مشکل دی، دغه مشکل د حل دپاره سورت یاسین دا شروع کړه. مخکې وروسته درود شریف 11 پېرې سورت یاسین شروع کړه او یو پېرې ووایه. چې کله ختم شو بیا د هغې نه بعد دعا وکړه دغه مشکل دپاره. دغه رنګې د رشتې مسله ده، بله مسله ده. خو ته به ټول 3 پېرې سورت یاسین وایه. 3 پېرې سورت یاسین ووایه. د یوې مسلې دپاره هم 3 پېرې ووایه. که 3 مسلې وي بیا هم 3 پېرې ووایه. انشاءالله العزیز 3 پېرې ته سورت یاسین وویل او د هغې نه بعد دعا وکړه. دا به لازمن قبلېږي محترم. خو سورت یاسین داسې ویل چې د الله پاک خوښ شي. که تاسو ګورئ څومره اکثره ګلوکاران یا اکثر نعتخوانان یا اکثره خلک راشي بیان وکړي
خلک چاله ډېر پیسې ورکوي، هغه چاله ډېر پیسې ورکوي چې د چا په خبرو کې وزن وي، د چا په بیان کې اثر وي، د چا نطفاني هستۍ یوازې هستۍ ترتیب او طریقه‌کار داسې برابروي. الله پاک به هغه چاله ډېره ورکړي څوک چې حروف صحیح وایي. هر چې غرب دی وباسه څوک تاسې نستې ووایي، نه په سوري وایي. ٹھیک ده. او بیا د هغې نه بعد دعا پوره امت مسلمه ته دعا کوئ. ګورئ ها تاسو وایئ چې زما دعا دې قبوله شي، چې څومره کسان دا ویډیو ګوري هغوی ته هم دعا کوئ، ځکه چې ډېر زیات انتهایي عزتمند خلک دی، خانداني خلک دي. خلک راځي ډرامې ګوري، فلمونه ګوري، څوک څه ګوري، څوک څه ګوري. او په داسې پیټنو دور کې چې یو سړی ذکر ګوري، وظیفه ګوري، دا ډېر زیات ناشنا او قابل قدر خلک دی. کوشش وکړئ چې دعاګانو کې هر څوک یاد ساتئ، زړه صفا ساتئ، بوز کینه وغیره دا مه کوئ. او دغه رنګې ویډیو درته شیر کړئ، ښه ډېره شیر کړئ، ځکه چې څومره خلکو ته رسي او دغه ذکر څوک کوي نو ستا هم پکې سره زما هم پکې سره انشاءالله العزیز فایده دا به لازمان کوي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.